أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. سورة الدهر مخکی آیتونو کی د جنتیانو د نعمتونو تذکره وا، قسمه قسم انعاماتو، کله د نعمت په دې شکل باندې و چې الله به دې د شر نه د دغه ورځ د سختۍ نه ساتي، بل دا چې دې مخونو کې تازگی وي، خوشحالی وي، بل دا چې دې د پاره جنت وي، ریخم وي، بل دا دی چې په تختونو باندې بناسي، تکیا به لګولي، ډډې به وهلي، داسې جنت ته چې پاغي کې نه پکې ګرمي شتي او نه یخني، خوراکونه پکې دي قسمه قسم، سوري پکې دي، کمی میوی چی دی نو داغه بخکتا را زوڑن دی دی تبا آسانی دی بانے د دی اعزاز و اکرام د پارا وخت په وخت بانے پا دی بانے گیلاسونا کوبونا لوخی دا بگرزولے کی گی آلوخی هم د دی د پارا د دی اعزاز د پارا هغه لوخي داسې وي چې قیمتي لوخي وي، د سپینو زرو وي، شیشې وي، بل نعمت داو چې د دې د پارا اسکاک سامان چي کاسې ډکې د شرابو په دی باندې بس کولای کیږي، پای کې ګډون بو سره د سونو همي دا یو چینه ده چې هغه به هغې ته سلسبیل وي. همیشه روانی چینی دي، ولی دي، اسانۍ سره تیریدونکي دي، په دې باندې د دې خدمت دپاره خدمتګاران الله مقرر کړي، هغه هم داسې چې ملغلری دي، خوري وري، ځای په ځای به د دې خدمتونو کې لګیایي، د هغې د لاس نه به دې له نعمتونه ورکولی کېږي، دی به غواړي دغه نعمتونه د هغې استعمال او د هغې خوراکونه دي، د هغې خوراک او د اسکاک سامان دی به غواړي چې موږ وسو کړی ده. دا یو غټ حکومت او یو غټه بادشاهي وی د دې د جامو تذکره هم کوله چې جامې به د دې د ریخمو، نری ریخم او غټ ریخم باوګان مو ته په لاس کړی شوي، کنګن به وي، اوبو د دې هغه به پاکي، دا ټول څه چې دي د دې د ایمان او د عمل د وجې نه دې ته دغه ورکړی شي دي، د دې چې کوم ایمان راوړو دې ته به ویلی کېږي چې ستاسو عمل هغه قبول
د هغې په وجه باندې تاسو ته دا شیونه درکړی شي دي. دې ځای نه ترغیب دی قرآن کریم ته. مخکې آیت کې هم دا وی ان هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. قرآن کریم سره ستاسو شغف و تعلق د هغې په وجه باندې دا ستاسو له بدله درکولی کېږي. د قرآن کریم تذکره کوي چې دا قرآن کریم موږ تا باندې نازل کړلی، نو ورسره تسلیم ذکر کوي چې فصبر لحکم ربک د خپل رب حکم تا صبر کوا. د خپل رب چې کوم حکم دی هغې باندې ټینګ ووسه. خلق به لګیایي ګناهګار خلق کافر خلق هغه به تا د الله د حکم نه منع کوي، سستی به دی، نو د هغې خبره به نه مني. د خپل رب لویي بیانوه. سبا او بیگا هر وخت کې د الله لویي، د الله نوم بیانوه، د الله یاد کوه. د شپې په بعضې حصه کې الله ته سجدې کوه، تسبیح بیانوه. د شپې اوږد ټیم دی، په اوږده وختونو کې د دنیا د خلکو حالم ذکر کوي چې دا خلک دنیا خوښوي او آخرت پیری. دنیا کې هم الله رب العزت وایي ما دی پیدا کړلی، د دې بندونه مې کړک کړلی، لیکن کدی خلاف کو نو دی به لرې کو، نور به راولو. دا څه چې دی پند دی، واز و نصیحت دی. رب طرف ته تلل پکار دي، رب ته لار نیول پکار دي چې خپل رب طرف ته سړی لاړ شي. په هغه لار باندې تلل پکار دي چې په هغې باندې سړی الله ته رسي. تذکره دیم کې چې ستاسو مشیت هغه د الله د مشیت تابع دی. دنیا کې چې چا عمل کړلی د الله د حکم مطابق، نو الله به جنت ته داخلی. او ظالمان خلق د هغې دپاره خو عذاب دی، هغې ته به بیایي. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقینا منگا نازل کرلے پتا بانے قرآن کریم پا نازل ولو سرا. قرآن میں نازل کرلے پا لگ لگ نازل ولو سرا. وی قرآن کریم دیرش کالا کے نازل شوه دیں. بعضی بکے داموی چی سلیرش زرا پیرے وحی راغل لوی. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک. نو ته صبر کو د خپل رب حکم تا، صبر کو د خپل رب د حکم د وجنا. الله تعالی ویلی صبر کو، نو صبر کو کلکشا. اصبر کلکشا، کلکوان اختیار کا. استقامت اختیارول پکار دی، هر یو سړي ته دا حکم دی. کلک نیغ لار ده نو په هغې باندې کلکشا. کم خبره چې حق دا یقیني دا د الله طرف نه دا، د پیغمبر طرف نه دا، نو هغې باندې کلک شه، هغې باندې استقامت اختیار کا. نن دنیا کې چې ګورې استقامت نشته خلکو کې. معمولی تکلیف راغې نو خلک لګیا دي د یو ځای نه بل ځای ته ټوپ وایي، وروسته به راشي. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. وی پدې کې سلور قسمه فائدې دي. دا هغه چا دپاره چې هغه مشري کوي، دا هغه چا دپاره چې هغه سیاسي میدان ته راودانګي. نو یو دا دی چې افلا ينظرون الى الابل،
اوخ ته نه ګورې څنګه پیدا کړی شوی دی د اوخ په شانتې ځان کې صبر پیدا کی صبر وکړې معمولی خبره باندې قاریږي معمولی خبره باندې دی لګیا بدرد وای ورانه کی نه د صبر د اوخ په شانتې طبیعت بزان کې پیدا کی صبر پیدا کی دا اوخ چې دی دا تعالی پیټه مړی او کینی دتم دا نور ساروی چې دا کینی نه خر دے که قچر دے او که اس دے وغیرہ دا سیدون کینی نا اوخ دے ناغا تراشینو تا تا کینی خوا تبی لپاسا بار ورواڑے سوک پی سورلی که اغور تورو خیجی بیا اوخ پاسی روان شي بیا چې تکل کوزیگی نو بیا برتا کینی دا غسی طبیعت بزان کی پیدا کی صبر کار به د بلی غم به په د باندې ښه دی د مشرې قابلي بیا چې لته ورکوي د مشرې قابل نه دی نو د اوخ غندې خبره کوي نو بیا وایي ویل السماء کیف رفعت اسمان ته نو ګورې څنګه اوچت کړی شوی دی اسمان ته وګوره آسمان پشانتی استا عزائم چیزی ناغا بدا آسمان پشانتی اوچتی دیلی گیا دینو دیوی نا زوب نور کارو نکوم دا پیغمبر خلاف بکوم دا شریعت خلاف بکوم دا کارو نبو کما نا آغا کارو نکو چی آغا دا اللہ حکمی دا پیغمبر طریقی آسمان نتا تو حکم راغل لیکنا آسمان تو گورا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت ستا عزائم بموچتی والى الجبال كيف نصبت غرون ته ګورې څنګه ودرولې شي دي تب هم دغه سي استقلال غرب ہے مستقل به دوینا کمزې کې جشپال کمزې کې خان حالت کې شپه وي آغا زنا فائدہ ملاوی کی تا سر میت زندہ باد بل زنا فائدہ ملاوی کی تی زندہ باد بل مردہ باد دا حالات روان دی معمولی خبر مائیں ٹوپون وی را وی کل یو سرا کل بل سرا کل بل سرا اللہ وی نا ویل الجبال کیف نصبت غرون تو گورا سنگ ادر ولیشی دی دا کلک ولار دی استقلال دے پکے وی گٹا چی پزے پرتی ندرانائی دیکھے بل کسب پکے دے دا غزان دا بادو دا بڑی نسپک کو ولی حال دے نور قیسے چی کمی کے دے نا خود اللہ پارا نہیں کڑی خود بل ستا پارا کڑی ویل الارض کیف سطحت ہوئی زمگی تا نگوری سنگ پناہ کڑی شیدہ تا تا بخلق خبری کئی نو پاگا خبری بتا کی زیگی زمگی تا گورا سور سنو بکی پرات دی ستاسلو ہم دا سے فراخی معمولی خبر بائیں بشون نہ تاوے نو یہ فصبر لحکم ربک انو صبر کو دخپل رب دا حکم دا پارا صبر کو دخپل رب حکم تا ولا توتے منہم آسمن او کپورا خبر امامنا پدی کی چسم ردی گناہگار او کافر گناہگار خلق دی داغی خبر امامنا کافر دی نا شکر دی داغی خبر امامنا سوک چی توحید نہ منی توحید رد کئی نو داغی امامنا وذکر اسم ربک بکرت واسیلا یادوا نم دخپل رب سباو بیگا ہر وقت کے دا اللہ نم اخلا دا اللہ لوی بیانوا دا اللہ پاکی بیانوا ومن اللیل ودشپے بازی اس کے مود رگا نو فسجد لہو نسیدکوا اللہ توسبحو لیلا طویلا او تسبیح بیانوا پاکی بیانوا ذکر اسکار کوازان اللہ لیلا طویلا شوک دشپا شپے ود رگا کوا کنا دے وی نا چی سوک منی نزشی لے کوم وی چی خلق میں اینی نو علا بے کوما نو دے چی کلا خلق ناسی نو دے با ذکر اذکار بشورو کی نو پسور بشورو کی نو ٹوپونا بشورو کی زان مانے با حل را ولی ہا
نو دا چا دپاره کې او په داسې وخت کې وکړه چې هېڅوک دیني نه الله ته نه خبر یو ته خبرې بس ته را پاڅېدلې او الله ته ولاړې بس الله خبر دی نور څوک ستانه نه دي خبر مخلوقاتو کې کله کور بعضې کسان خبر شي لیکن دا نه چې د خلکو ته بیا سبا لګیایي بېګا شپه باندې خوب را راته لګیا وه ډډې په ډډې کېدم آخر جو را پاسېدم کله څه وایي کله څه وایي کېنه شروع شوم لمونځونه مې کول تهجد مې کول دومره رکعتونه مې وکړو سار کېده نه کله به 20 رکعاته مې وکړو کله به 8 رکعاته مې وکړو کله به 12 رکعاته مې وکړو بیا جو ونه شو کېناستم یو تلاوت مې کاو نو 2-3 سپارې پکې تلاوت هم وکړو تا ما دپاره کړي مخلوق دپاره دې کړي که الله دپاره دې کړي الله دپاره دې کړي نو پټې وساته چاته مه بیانوه ما داسې وکړو داسې مې وکړو داسې مې وکړو ومن الليل د شپې بعضې حصه کې فاسجد له نو سجده کوه الله ته وسبحه لیلا طویلا او تسبیح بیانوه پاکي بیانوه د الله لویه اوږده شپه څومره چې کوه که نه ډېر خلک داسې چې بعضې نیکان خلک د شپې خلکو ته لږ اوده کېږي بس دی ښه ډرول به اوده شي دی به هم اوده شي ځان به اوده کي یا به دی لږ ساعت دپاره اوده شي نو بیا به راپاسي بیا به ځان عبادت کوي خو دا نه چې بیا لګیا خلکو ته بیانوم په دې باندې عبادت خرابېږي په دې کې ریا راځي د ریا د وجې نه خو عبادت بربادېږي ریا خود بارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایو یسیر الریا شرک معمولی ریا چې په زړه کې راغله نو دا هم شرک دی ښه ځان دې ساته نو فاسجد له نو سجده کوه الله ته سجده کوه نو د الله دپاره کوه نو وسبحه لیلا طویلا تسبیح بیانوه د الله اوږده شپه ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا یقینا دا خلق چې دي دا نور عام خلق دي څنګه يحبون العاجلة خوښوي دنیا لره ويذرون وراءهم يوما ثقيلا او پرېږدي دي د خپل ځان نه شاته هغه درنه ورځ ده هغه شاته پرېښودی شاته یې ګزار کړله خلک وایي دین شاته ګزار کړلی قیامت شاته ګزار کړی پرېښودی دی وایي قیامت کم دی وایي نه قیامت را روان دی د هغې دپاره تیاری کوه یحبون العاجله دا خلک دنیا خوښوي تعدی خوخی نقد خوخی په دنیا کې دی دنیا ته وای دا نقد دی او آخرت چې دی نو خو نسیا دی او رستو دی دلته کې د احکاری او هغه شیخ احکاری نه الله وای دا خلک دنیا خوخی د دنیا ساز سامان خوخی دا عارضی سیزونه خوخی هغه اصلي شی چې دی هغه پرېښودی دی ویذرون وراءهم او پرېږدي دي وراءهم د خپل ځان نشاته یوما ثقیلا هغه درنه ورځ نحنو خلقناهم وشددنا اسرهم موږ پیدا کړي دي لره وشددنا اسرهم او موږ مضبوط کړي بندونه د دي دنیا کې ما الله وی ما پیدا کړي نو ما مضبوط کړي نو ما دله طاقت در کړلی بدن می در کړلی لاس خپې می در کړلی غوږونه سترګې می در کړلی که نو دا استعمال کړو د الله دپاره استعمال کړه وإذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا او کله چې وغواړو موږ نو بدل کې به راولو په شان د دې باندې په بدلولو سره الله وایي دا خلک چې کوم مخالفت کوي د الله خلاف کوي د الله د دین خلاف کوي د توحید خلاف کوي شرک کوي بدعات کوي رسومات کوي دا به تباه کو دا به برباد کو دا به لرې کو د دینه به ځمکه صفا کو نور به راولو نور به را پیدا کو ان هذه تذکره یقینا دا سورتونه چې کوم لوستی کېږي آیتونه لوستی کېږي دا خو پندې او نصیحت دی فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا نو سوچ غواړي د نصیح خپل رب ته لار خپل رب ته لار نیول پکار دي دې د بل چا لار نیول او د الله دروازې ته ودرېږه د الله دروازه معلومه کړه د الله نه غواړه د الله لار معلومه کړه د الله د کور دروازه معلومه کړه نو په هغې باندې ودرېږه نو هغه نه غواړه هغې ته ودرېږه نو هغه ټکوه 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 اخر به کولاو شي
دی بل په در باندې ولاړ دی دی جماعت کې دی نو د بل نه غواړي ښه نه جماعت کې یې نو د الله نه غواړه بل چا نه مه غواړه دی وجې نه دا علماء مسله لیکله جماعت کې د خپل ځان دپاره یو سړی چنده کوي اعلان کوي سوال کوي نو خپل ځان دپاره دا ناروا دی د رفاه عامه دپاره هغې دپاره سړی چنده کوي نو کولی شي رفاه عامه دپاره عامو خلکو ته د هغې نه فایده رسي نو هغې دپاره کولی شي لیکن ذاتی طور باندې د خپل ځان دپاره د خپل جیب دپاره چنده نشي کولی خپل کور دپاره نشي کولی فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا نو څوک چې غواړي نو ونیسي خپل رب ته لار وما تشاءون الا یشاء الله او نه غواړئ تاسو نشئ غوښتی تاسو حق لره الا یشاء الله مگر دا چې غواړي الله چې غواړي نو حق به تا ته نصیب کړي نو ته غواړه نو الله به ته نصیب کړي کنه ان الله کان علیما حکیما یقینا الله دې پوها حکمت والا یدخل من یشاء فی رحمته داخله چاله چې غواړي په خپل رحمت کې او ظالمین او ظالمان خلک چې دی عادل عذاب الیما تیار کړلی الله داغي د پاره تیار کړلی الله داغي د پاره عذاب درناک عذاب دی داغي د پاره سورت ختم شو سورت کې صفات د مؤمنانو ذکر کړو دارنګه د جنت صفاتونه هم ذکر کړو سورت کې دو د چینو تذکرہ موږ جنت کې به دو چینی یوې کافور وې او یوې سلسبیل وې انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا یقینا موږ نازل کړل په تا باندې قران کریم په نازل ولو سره الله وی لګ لګ منازل کړل دې د پاره چې داخله کی یاد کی لګ لګ بیان ولې کیږي د پاره چې دخل کو زین زړه ته ورکوس شي لګ لګ بیان ولې کیږي د پاره چې داخله په عملو کی فاصبر لحکم ربک نو ته صبر کوا د خپل رب حکم تا فاصبر نو صبر کوا کلک شاد خپل رب حکم تا ولا توته منهم عاصما او کفورا او خبر ممنا تابیداری مکوات پدی کې د ګناګارو د کافر یا د ګناګارو د ناشکر الله ناشکر دے الله شکر نه ادا کوي واذکر اسم ربک بکرة واصیلا او یادوانم د خپل رب سبا او بیگا ومن الليل او د شپې په بعضی حصے فسجد له نسید کو الله تا وسبح ليلا طويلا او تسبیح بیان و د الله سبا او بیگا تسبیح بیان او ذکر اذکار کو د الله ليلا طويلا او د شپه ان هؤلاء يحبون العاجله یقینا داخل خوخی دنیا لرا و یزرون وراهم یوما ثقیلا او پریږدي د خپل ځان نرستو درنه ورځ د قیامت ورځ پرې خو دی دا نحنو خلقناهم وشددنا اسرهم منګه پیدا کړی د خلق لرا مضبوط کړی منګه بندونه د دی و اذا شینا بدلنا سالم تبدیلا او کله چې وغواړو منګه بدله کې براولو پشان د دی باندې په بدله ولو سره الله اذا بلل کو نور براولو دی با تبا کو دی با دین بزمک صفا کو نور برا پیدا کو ان هذه تذکرہ یقینا دا سورتنا چې کوم ذکر کولای کی ہدایتونه ذکر کولای کی نو دا خو پندې فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا نو سوچ غواړي دا پند واخلی کنا سوچ غواړي نو ودی نسی خپل رب تلار وما تشاءون نو غواړي تاسو الا یشاء الله مگر دا چې غواړي الله ان الله کان علیما حکیما یقینا الله دې په حکمت والا یدخل من یشاء فی رحمتی الله داخله په رحمت کې چاله چې غواړي والظالمین عد لهم عذابا الیما او ظالمان خلق تیار کړل الله دا غي د پر عذاب درناک الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.